خپل ایمان به څنګه تللی. یو صحابي رالی او نبي علیه صلات وسلام ته عرض کوي ای د الله رسوله وای ما ته به څنګه پته لګي چې زما ایمان شته او کو نشته. لکه د الله بندګانو په دې عمل کې دی ما ته خپل ایمان وګورو چې شته او کو نه، اکو ښځې دي کو سړي دي. نو نبي اسلام ورته فرمایل خپل ایمان کو ګورې په دې خبره کې وګوره. الله د الله رسول په کومه خبره کې و چې کله ته ګناه وکې نو ته په هغې باندې خفه کېږي، زړه دې به خفه کېږي، او د الله رسول چې ګناه رانه وشي که نه زړه مې ډېر خفه کېږي. او چې کله یو نیکي وکې نو ته په هغه ټایم کې خوشحالېږي. او د الله رسوله چې کله هم نیکي وکړم په هغې ټایم کې زه ډېر خوشحاله شم په دې نیکۍ، په ګناه خفه شم او په خوشحالۍ باندې د نیکۍ په خوشحالۍ باندې کولو باندې خوشحالېږم. نو نبي اسلام ورته فرمیل بس دا ایمان شته، دا ایمان به تا د جهنم نه خلاصوي، دا ایمان به تا په قبر کې رب به ته یادوي، نبي ما به پیژنې په دې ایمان باندې، په دې ایمان باندې به ته دنیا او آخرت کې کامیابي. نو جناب هغه خلک چې ګناه ته وشي ته خپل زړه ته لږ وګوره چې آیا خفه کېږي او که نه خفه کېدو توبه وباسه. ګوره زړه یې تور شوی دی او په نیکۍ چې خوشحالېږي که نه الله بس تا ایمان شته وروره، ته ایماندار یې.